بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نن زمونږ ټاپک دی کیمیکل فارمولا. موږ به وایو چې کیمیکل فارمولا څه ته وایي او بیا به د کیمیکل فارمولې قسمونه وایو. کوم چې زموږ سره امپیریکل فارمولا او مالیکولر فارمولا ده، بیا به د امپیریکل او د مالیکولر فارمولا په منځ کې ریلیشنشپ وایو. نو اول به سر کیمیکل فارمولا وایو چې کیمیکل فارمولا څه ته وایي. The symbolic representation of a molecule of compound. په compound کې چې کوم مالیکول دی د دغه مالیکول symbolic representation ته موږ کیمیکل فارمولا وایو. وس یا زموږ سره یو compound دی، په دې compound کې different element دي، نو دغه different element کې چې کوم اټمونه دي د دغه اټمونو سمبالیک ریپرزنټیشن ته موږ کیمیکل فارمولا وایو. الیمنٹ دی مختلف الیمنٹ دي، د دې الیمنٹ اټمونه موږ په سمبل باندې ظاهرو، هر چې دغه سمبل موږ رايوځای کو نو دغه ته سمبالیک ریپرزنټیشن وایو. نو په کمپاوند کې د مالیکول سمبالیک ریپرزنټیشن ته موږ کیمیکل فارمولا وایو. وس کیمیکل فارمولا موږ ته دوه خبرې ښيي. نمبر 1 کیمیکل فارمولا موږ ته وایي چې په کمپاوند کې د اټمونو ټایپس موږ ته ښيي، یا په کمپاوند کې مختلف قسمه الیمنٹ موږ ته ښيي. دویم موږ ته په کمپاوند کې د مختلفو اټمونو ریشو ښيي. لکه فار ایگزامپل زه ویم سوډیم کلورایډ زموږ سره یو کمپاوند دی. دغه کمپاوند چې دی نو د دوه قسمه الیمنٹ نه جوړ دی، یو زموږ سره سوډیم دی او بل زموږ سره کلورین دی. نو یو سوډیم دی یو کلورین دی، نو 1:1 د دې ریشو ده. نو موږ وی چې په کمپاوند کیمیکل فارمولا موږ ته ښيي چې په کمپاوند کې کوم ډیفرنٹ اټم دي، دغه ډیفرنٹ اټم په کوم ریشو باندې موجود دي دا موږ ته ښيي. بیا زموږ سره ټایپس دي د کیمیکل فارمولې، دوه ټایپس دي، یو زموږ سره مالیکولر فارمولا ده او بل زموږ سره امپیریکل فارمولا ده. نو مالیکولر فارمولا موږ څه ته وایو چې ټوټل نمبر اف اټم اف ډیفرنٹ الیمنٹ ان ا مالیکول اف ا کمپاوند. په کمپاوند کې د الیمنٹ په کمپاوند کې چې کوم مختلف قسمه الیمنٹ دي د هغه الیمنٹ د اټمونو ټوټل تعداد ته موږ سوایو مالیکولر فارمولا ورته وایو. لکه موږ وایو زموږ سره یو کمپاوند دی، په دې کمپاوند کې چې څومره هم الیمنٹ دي دغه الیمنٹ چې د کوم اټمونو نه جوړ دي د هغه اټم ټوټل یا اکچوال نمبر ته موږ سوایو مالیکولر فارمولا ورته وایو. لکه مالیکولر فارمولا موږ ته څه ښيي؟ مالیکولر فارمولا موږ ته ښيي کمپوزیشن اف مالیکول، د مالیکول کمپوزیشن موږ ته ښيي چې مالیکول د څه نه جوړ دی. بیا زموږ سره اگزامپل دی مالیکولر فارمولا ګلوکوز. نو ګلوکوز زموږ سره مالیکولر فارمولا ده C6H12O6. ګلوکوز زموږ سره جوړ دی د 6 کاربن نه، د 12 هایدروجن نه او د 6 اکسیجن نه. دغه شانتي مالیکولر فارمولا ایتین ده C2H6. ایتین زموږ سره جوړ دی د 2 کاربنو نه او د 6 هایدروجن نه. بیا زموږ سره امپیریکل فارمولا ده. نو موږ وایو چې امپیریکل فارمولا څه ته وایي. د امپیریکل ته موږ ایکسپریمنټل هم وایو. امپیریکل فارمولا بیس ته په ایکسپریمنٹ باندې دا بیس ته. اوس امپیریکل فارمولا موږ ته څه ښيي؟ شو سمپلیسٹ هول نمبر ریشو بټوین د اټم اف ډیفرنٹ الیمنٹ ان ا کمپاوند. په کمپاوند کې چې کوم مختلف الیمنٹ دي د هغه الیمنٹ د اټمونو سمپلیسٹ هول نمبر ریشو موږ ته ښيي. نو سمپلیسٹ هول نمبر ریشو موږ ته څه ښيي؟ سمپلیسٹ موږ څه ته وایو چې هغه موږ په سټډي کولو کې موږ ته ایزي، او هول نمبر څه ته وایي؟ هول نمبر موږ وایو چې هغه هولي، لکه 1 شو 10 شو 40 شو 50 شو. فریکشن نه، فریکشن موږ وایو چې هغه په پوینټ کې لکه 1.20 2.5 دې ته موږ فریکشن وایو. او نو دا به زموږ سره په هول نمبر کې. نو په کمپاوند کې چې کوم مختلف قسمه الیمنٹ موجود دي د هغه الیمنٹ د اټمونو هول نمبر ریشو چې کله موږ راوباسو هغه ته امپیریکل فارمولا وایي. لکه امپیریکل فارمولا ګلوکوز، نو ګلوکوز مالیکولر فارمولا ده C6H12O6. اوس د 6 کاربن دي، 12 هایدروجن دي او 6 اکسیجن دي، دا ډیوایډ کیږي په 6 باندې. نو 6 1 د 6 6 2 د 12 او 6 1 د 6. نو دا به 1:2:1 شي. دا 1:2:1 چې دا د ګلوکوز امپیریکل فارمولا ده، یا د ګلوکوز امپیریکل فارمولا ده CH2O. بیا زموږ سره ریلیشنشپ ته د امپیریکل او د مالیکولر فارمولې په منځ کې. نو د دې لپاره زموږ سره یو فارمولا ده چې موږ وایو چې مالیکولر فارمولا زموږ سره برابر ده n ضرب امپیریکل فارمولا.
ان زموږ سره د ان ویلیو چې دا به همیشه زموږ سره هول نمبر او ان زموږ سره برابر دی د مالیکولر ماس ډیوایډ بای امپیریکل ماس. امپیریکل فارمولا ماس molecular mass divided by empirical formula mass. لکه زموږ سره یو کوېسچن دی وای determine molecular formula of benzene. بیا وای چې امپیریکل فارمولا د بنزین چې د نو هغه زموږ سره CH تا while at molecular mass is 78 AMU. تاسو د بنزین molecular فارمولا وخی او د بنزین امپیریکل فارمولا چې د نو هغه CH دا او بیا وای چې molecular mass چې کوم دی د بنزین هغه 78 AMU دی. نو موږ به وایو چې د بنزین کوم امپیریکل فارمولا هغه CH تا. نو کاربن زموږ سره 12 دی او هایدروجن چې دی هغه زموږ سره 1 دی. نو 12 + 1 13 شو. د 13 چې د مالیکولر ماس دی. نو موږ مالیکولر ان موږ وایو چې مالیکولر ماس ډیوایډ بای امپیریکل فارمولا ماس. نو مالیکولر ماس چې دی 13 مالیکولر ماس چې دی نو دا زموږ سره 78 دی. نو 78 به موږ راوالو په 13 باندې ډیوایډ کو. نو کله چې 78 په 13 ډیوایډ شي دی نه 6 راځي. نو مالیکولر فارمولا برابر ده 6 ضرب n زموږ سره 6 شو او ضرب